صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته مشوره ورکړه چې د الله پیغمبر استا خپلوان دي او دوی به چې کم دینو پیسې ته والا زمونږ به لږ طاقتور شو په هغې باندې کمزوري د اسلحې نشته او دا ستا قوم دی سبا له به دوی مسلمانان شي نو دوی به هم چې دی نو په اسلام کې داخل شي. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې د الله پیغمبره زما مشوره داره چې کم یو کس د چا د مسلمانانو خپلوان دی بس هغه مسلمان ته حواله کړه چې څټ وله ووایي، بس هر کافر د هغه مسلمان خپلوان ته حواله کړه چې قتل یې کړي. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه انتهایی سخته مشوره ورکړه چې د الله پیغمبره په دې کنده کې اور بل کړه او بیا دا یو کافر ور واچوه چې ټول پکې وسوځي. نبی علیه الصلاة والسلام کور ته ننوتو او واپس راووتو. خلکو ویل چې زنو ویل د حضرت ابوبکر په فیصله باندې مشوره باندې به عمل کوي، زنو ویل د حضرت عمر، زنو ویل د حضرت عبدالله ابن رواحه. خو بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام رالی او بیا دا وفرمایل چې زما د امت نه به د ځینې خلکو زړونه الله داسې نرم کي چې هغه به د شهودو نه هم زیات نرم وي، ځینو هغه به داسې سخت وي چې هغه به د ګټو نه هم سخت وي د کافرو په باره کې. او بیا یې وفرمایل حضرت ابوبکر ته چې ستا مثال دا په شان د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دی چې هغه دعا کړې وه چې الله چا زما تابعداري وکړله زما نه دی او چې چا زما نافرماني وکړله نو ته چې دی نو ته بخونکی ذات ته معاف کړي فانک غفور رحیم. او حضرت عمر ته ویل ستا مثال په شان د حضرت موسی دی رضی علیه الصلاة والسلام چې هغه فرعونیانو ته خیرې کړې وې دا یې فرمایلي چې ای ربه زما اطمس علی اموالهم د دیو په مالونو باندې جارو راکاږئ، مالونه ولا ختم کړي، وشدد علی قلوبهم زړونه ولا سخت کړي چې د ایمان نه راوړي، چې ایمان را نه وړي تر دې پورې چې د عذاب وي. حضرت موسی داسې سخت. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته نبی علیه السلام فرمایي چې ستا مثال داغه او عبدالله ابن رواحه صاحب ته وفرمایل چې ستا مثال په شان ته د نوح علیه الصلاة والسلام دی چې هغه دا ویلو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ای ربا په مخ د ځمکه باندې د هیڅ کافر یو کور مه پرېږدي. دا بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې دی نو حکم وکړو چې بس د هر یو کس نه به فدیه واخلی او هغه به په هغه فدیې سره چې دی نو آزاد شي. دا نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم تره حضرت عباس د هغه په باره کې هغه انصارو نیولی و په جنګ کې. نبی علیه الصلاة والسلام ته دا را رسېدلي چې انصار وایي چې موږ یې وژنو، ډېر پریشان او نبی علیه السلام د هغه په باره کې سهار چې کله راپاڅېدو نو ویې فرمایل چې تېره شپه د عباس د وجې نه ما خوب نه دی کړی. نبی علیه السلام وفرمایل او حضرت عمر ته پوس وکړو ولې نبی علیه السلام وفرمایل چې زعمت الانصار انهم قاتلوه، چې انصارو دا اراده ده چې هغه قتل کړي. نو حضرت عمر نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل د الله پیغمبره زه به ورشم مشوره به ورسه وکړم، ستا تره دی چې هغه یې پرېږدي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل صحیح ده ورشه. نو حضرت عمر لاړی او هغو ته یې ویل انصارو ته چې تاسو د عباس په باره کې څه فیصله کړې؟ هغه ویل موږ یې وژنو. نو هغه ویل که نبی علیه الصلاة والسلام څه خوښوي نو بې نو هغه ویل چې بس صحیح ده د نبی علیه السلام چې څه خوښوي نو هغه زموږ هم خوښه ده. نو بس هغه ویل چې بس زه د نبی علیه السلام د طرف نه راغلی یم مشوره دا ده چې که ستاسو خوښوي دا پرېږدئ داسې. نو هغه یې پرېښودو. نبی علیه الصلاة حضرت عمر د ځان سره راوستو په لاره کې د لاس نه نیولی ورته ویې چې عباسه اسلام راوړه مسلمان شه، ستا په اسلام باندې زه دومره خوشحالېږم چې دومره زه د خپل پلار خطاب په اسلام باندې هم نه خوشحالېږم، ځکه چې خطاب زما پلار دی خو د هغه په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام دومره فکرمند نه و څومره چې ستا په باره کې فکرمند. نو مسلمان شه کامیاب بشي. هغه بیا مسلمان شو. بهرحال د هغه نه چې دی نو بیا فدیه اخیستې وه. نو دې آیات کریمه کې الله تعالی دغه د قیدیانو خبره ذکر کړې، باقي تفصیل به انشاءالله.